په عدالت کې کومه خبره ستاسو مقدمه مضبوطی، ستاسو د مقدمې لپاره کومې خبرې ضروري دي، دا به موږ نن زده کوو. په عدالت کې یوازې په حق باندې نه، بلکې په عدالت کې خپل حق ثابتول دا انتهایی ضروري دي. درې خبرې د دې به تاسو په عدالت کې ډېر خیال ساتئ. په دې وجه باندې به ستاسو مقدمه چې ده دا به پې مضبوطیږي. نمبر 1، تاسو چرته د خپل وکیل نه یوه وړه خبره مه پټوئ. که ستاسو د مقدمې متعلق هر څومره خبرې، خو دا چرته د وکیل نه پټوئ ما، بلکې د خپلې مقدمې متعلق ټولې خبرې وکیل ته کوئ. نمبر 2، تاسو چرته په غوسه او په جذباتو کې مه راځئ. عموما په عدالت کې چې د کم سړي مقدمه وړه ښکاري، نو هغه پټ سړی چې دی هغه کوشش دا کوي چې ستا سره جنګ جوړ کړي، ستا سره مسله جوړه کړي او تا په جذباتو او په خفګان او په دې کې راولي. د دې وجې نه تر څو پورې چې ستا په عدالت کې مقدمه چلیږي، نو چرته به جنګ، جګړه، جذبات، غوسه د دې اظهار به نه کوي. او بل د ټول نه هم خبره، دریم نمبر، چې کله هم ستاسو مقدمه په عدالت کې چلیږي، نو تاسو چرته په سوشل میډیا باندې د دې خپلې مقدمې متعلق هېڅ څیز مه ورکوئ او نه د دې مخالف سړي ورکوئ. نو دا ده چې د دې سوشل میډیا د وجې اکثر داسې خبرې چې هغه تاسو ته ډېر زیات نقصان در ورسوي. نو ستاسو مقدمې د مضبوطیا دپاره وکیل ته خپله ټوله خبره کول او د سوشل میډیا نه ځان ساتل او خپل جذبات او غوسه دا په کنټرول کې ساتل، ان شاء الله تعالی دا به ستاسو د مقدمې دپاره ډېره زیاته ښه وي. وما علینا الا البلاغ.